سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانان، دا الله جل شانه دا عظیم اسمانی و خیری کتاب قرآن پاک نه چې کوم آیاتونه ما ستاسو د وړاندې تلاوت کړ، الله جل شانه په دې آیاتونو کې د هغه خلکو ټکانه او د هغه خلکو ځای ذکر کړی دی کوم چې د الله جل شانه د حکمونو نه مخالفت کوي، د الله د حکمونو نه بغاوت کوي او د الله د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د ارشاداتو نه بغاوت کوي او د دنیا ژوند هغه ځان د پاره خوښ کړی دی، د آخرت د پاره سنه کوي، آخرت یې پرېښی دی، د آخرت په ژوند باندې د دنیا ژوند له ترجیح ورکړی ده. الله فرمایي: فاما من طغى، هغه څوک چې هغه د الله د حکمونو نه طغیان او سرکشي کړې ده، وآثر الحیات الدنیا، او د دنیا ژوند یې ځان دپاره خوښ کړی دی، فإن الجحیم هی المأوا، یقینا جهنم د ده د اوسېدو ځای دی. تېر هفته کې د جهنم څه ناڅه حالات او د هغې سختیانې چې کومې پیغمبر علیه صلات وسلام په احادیثو کې او الله جل شانه د قرآن پاک په آیاتونو کې بیان کړي نو هغه موږ تاسو ته ویلي وي. او دې هفته کې د جهنم بعض حالات بیانو. ترمذی شریف حدیث دی، پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې د جهنم اور الله جل شانه زر کاله بل کړ، نو د دې رنگ د اور رنگ سور شو. بیا د هغې نه بعد الله جل شانه نور زل کاله بل کړ او ګرم یې کړ، نو د هغې رنگ سپین شو. بیا الله جل شانه د جهنم دا اور زر کاله نور بل کړ او ګرم یې کړ، نو د جهنم د اور رنگ تور شو. اوس د جهنم د اور رنگ تک تور دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمای چې الله جل شانه کله جنت پیدا کړ، نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل
چې د دې نه غیر چاپیره چکر ودا وګوره جنت چې څنګه ځای دی و چې جبرئیل علیه السلام جنت ته واپس راغی الله جل شانو ته تپوسو کې چې جنت څنګه ځای دی و یا الله جنت خو دومره ښکلی او مزیدار ځای دی او دومره د نعمتونو نه ډک دی دومره د خوشحالو د سکون ځای دی چې څوک هم د دې د نعمتونو او د دې د خوشحالو سهولتونو باره کې اوري نو څوک به داسې پاتې نه شي چې هغه بل خوا لاړ شي ټول به جنت ته ځي یعنې د جنت کې چې الله جل شانو کوم نعمتونه پیدا کړي دي او تیار کړي د جنتیانو دپاره که د هغه نعمتونو باره کې څوک واوري چې دومره عظیم الشان نعمتونه الله پاک د جنتیانو دپاره پیدا کړي نو هر سړی به دا کوشش کوي چې جنت ته لاړ شي نیک اعمال به کوي بیا الله جل شانه جنت په تکلیفونو مصیبتونو مشکلاتو مشقتونو باندې بند کړه غیر چاپیره دي د مشکلاتو مصیبتونو او د تکلیفونو مشقتونو باړ ولګاو نو بیا په الله جل شانو جبرئیل علیہ السلام ته فرمایل چې زلاړ شو اوس وګوره بیا چې ولید واپس راغی ویل اے الله جل شانو اوس خو ما ته دا یره ده چې څوک بم جنت ته لاړ نشي ځکه چې څوک هم د دې مشکلاتو باره کې اوري چې جنت ته تلل داسې آسان کار نه دی مصیبتونه به برداشت کې د الله د دین دپاره به تکلیفونه برداشت کې مشقتونه به برداشت کې سختۍ به برداشت کې نو هله به جنت ته ځي نو زما خیال دی چې څوک به هم جنت ته لاړ نشي و بیا الله جل شانو جهنم پیدا کړ او جبرئیل علیہ السلام ته ویل چې زه لاړ شه جهنم وګوره جبرئیل علیہ السلام چې راغی د جهنم تکلیفونه مصیبتونه مشکلات په دې کې چې کومې سزاګانې الله جل شانو ګناهګارانو بندگانو لپاره تیاری کړې وي هغه ولیدې واپس چې راغی ویل اے الله دا داسې تکلیفونه په جهنم کې دي داسې مصیبتونه او داسې سزاګانې چې د دې باره کې څوک هم اوري نو هغه به په میلیونو میلیونو لرې د جهنم نه تښتي او څوک به داسې عمل نه کوي چې هغه به جهنم ته لاړ شي هر سړی به جهنم نه تښتي نو څوک هم جهنم ته داخل نشي نو بیا الله جل شانه د جهنم دا اور په خواهشاتو لذتونو او د خوند او د مزو په سیزونو باندې پټ کړ د هغې باړې ته غیر چاپېره کړ او بیا جبرئیل علیہ السلام ته فرمایل چې زه لاړ شه اوس جهنم وګوره چې راغی او جهنم اورې وکته چې د هغې نه غیر چاپېره د خوند او د مزو سیزونه دي خواهشات دي لذتونه دي خوندونه دي نو بیا راغی ویل اے الله زما خو ما ته اوس دا یره ده چې ټول خلک به جهنم ته لاړ شي څوک هم د جهنم نه پاتې نشي ځکه چې څومره د خوند او د مزو څیزونه دي نو هغه سړی جهنم طرف ته راکاږي نفسانی خواهشات سړی جهنم طرف ته راکاږي د دې وجې نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي حجبت الجنة بالمکاره جنت د الله تر طرف نه پټ کړی شوی دی په مصیبتونو او تکلیفونو باندې دې نه غیر چاپېره تکلیفونه دي مصیبتونه دي دغه تکلیفونه مصیبتونه چې برداشت کې جنت ته به ورسي وحجبت النار بالشهوات او د جهنم اور دا د خوند او د مزو په سیزونو باندې شهواني خواهشاتو باندې پټ کړی شوی دی او د هغې باړ ته غیر چاپېره لګولی شوي چې سړی د نفسانی خواهشاتو تابعداري کوي او د نفسانی خواهشاتو خوندونو او مزو پسې ځي نو دا سړی به جهنم ته ځي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الله چې جهنم پیدا کړو جنت چې پیدا کړو جبرئیل علیه السلام ته حکم وکړو چې د دنیا نه داسې یو کس چاڼ کو داسې یو کس راوله چې هغه په ټول عمر کې چرته غم او خفګان نه کتلی چرته به تکلیف نه راغلی چرته به مصیبت نه راغلی ټول عمر په خوشحالو کې تیر کړی نو جبرئیل علیه السلام داسې یو بنده چاڼ کو راي وسته چې هغه ټول عمر په خوشحالو کې تیر کړي او ټول عمر
په خوندونو مزو کې تیر کړي چرته په غم او خفګان نو راغلي وی الله جل شانه جبرئیل علیہ السلام ته فرمایل چې دل جهنم کې او چکر ورکه به واپس راولا لګونه جهنم ته ورخاره کړ بیا راولا واپس و چې هغه جبرئیل علیہ السلام جهنم لبوتو واپس راوست نو الله جل شانه د دې بندنه ته پوس کوي دا چې ټول عمر په خوشحالو کې تیر کړي او په نعمتونو کې او چرته غم او خفګان نه دی لیدلې چرته په درد او تکلیف نه دی راغلی ویدن الله جل شانو تپوس کو چې زما بندا چرته خوشحالي د دنیا کې کتلو هغه وایي چې الله ما په دنیا کې د خوشحالي او د آرام او د راحت نوم نه واورېدلی جهنم دومره د سختو ځای دی چې د جهنم سختۍ برداشت کړي او جهنم ته صرف لږونه ورښکاره شو د دنیا هغه ټولې خوشحالۍ ته ایرې شي خو یا الله چېرته مې د خوشحالۍ نوم نه دی اورېدلی حالانکې دا بنده داسې و چې ټول عمر یې په خوشحالو کې تېر کړی وي بیا الله جل شانو جبرئیل علیه السلام ته وفرمایل چې یو داسې بنده راوله چې ټول عمر یې په تکلیفونو کې تېر کړی په مصیبتونو کې تیر کړي په مشکلاتو کې تیر کړي چرته د خوشحالي نوم هم په سترګو نه اورېدل خوشحالي د سره په سترګو کتلې نه داسې یو مصیبت زده کس راله راوړ نو جبرئیل علیه السلام یو کس راوست چې د هغه ټول عمر په مصیبتونو مشکلاتو کې تیر شوی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله جل شانو جبرئیل ته حکم وکړ چې دا جنت ته لبوله لغونه جنت ته ورخاره کو بیا راوله و چې بیا راوست الله جل شانه ته تاسو کو چې ای زما بندا دنیا کې در باندې چرته مصیبت راغله چرته مصیبت دې برداشت کړې وو او چې یا الله ما دنیا کې چرته مصیبت او د تکلیف نومم نه اوریدلې نو جنت داسې د خوشحالو ځای دی دومره د نعمتونو ځای دی چې که سړی ټول عمر په مشکلات او مصیبتونو کې تیر کړي خو جنت ته یو سکند د پاره یو منټ د پاره ورخاره شو د دنیا هغه ټول تکلیفونه او مصیبتونه یې تیر شي او چې ما ټول عمر په خوشحالۍ کې تیر کړي دومره ښکلی ځای الله جل شانو تیار کړی نو جنت د نیکانو د پاره انتهایی د خوشحالو ځای دی او جهنم د بدو خلکو د پاره ګناهګارانو د پاره انتهایی د تکلیفونو او مصیبتونو ځای دی یو حدیث کې راځي مستدرک حاکم دا د حدیث یو کتاب دی هغه کې یو حدیث لیکلی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په جهنم کې الله جل شانه داسې ماران پیدا کړي دي چې هغه یو مار د اوښ د مرۍ عمره پلنه او غټ دی او داسې لړمانان چې د خچرو عمره دي او پیغمبر علیه السلام فرمایي دا یو مار یا یو لړم چې د جهنمیانو له یو ټک ورکي یو ځلې اوچیچي یو ټک وله ورکي نو 40 کالو پورې به دا جهنمي د هغې تکلیف محسوسوي د هغې درد به محسوسوي د هغې سختي او مصیبت به محسوسوي 40 کالو پورې او مجاهد رحمت الله علیه فرمایي وایي جهنم ته چې کله جهنمیان ور وغورځولی شي او د جهنم اور دوی طرف ته راشي نو دوی به د جهنم د اور نه د مارانو لړمانانو طرف ته ورمنډه کي دا لړمانان چې د خچر عمره غټي او دغه ماران چې د اوښ د مرۍ عمره پلنه او غټي وایي دا جهنمیان به د جهنم د اور نه د لړمانانو طرف ته ورمنډه کي چې زه د جهنم د دې اور نه به دغه تکلیف اساني وایي هغه لړمانانو طرف ته چې ورشي دی نو لړمانان به او دا ماران به دی په خوله کې راونیسي داسې او د سر د وختونه واخله د خپو د نوکانو پورې دا سرمن به ترې وباسي وایي دوی چې دا تکلیف وګوري چې دا خو د اور نه زیات سخت تکلیف دی نو دوی به بیا بې اختیار بس د اور طرف ته ورمنډه کړي د جهنم اور طرف ته اور کې به ځان ور وغورځوي خو دې نه به ځان نو د جهنم یو تکلیف هم
آسان نه دی. دیو جن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د جهنم کو څومره تاسو سختی بیان کړي، د جهنم کو څومره تاسو شدت بیان کړي، خو بیا هم په حقیقت کې د جهنم اور او د جهنم سزاګانې داغې نه سختې دي. تاسو چې هغه څومره سختی بیان کړي، څومره شدت بیان کړي، خو پیغمبر علیہ السلام فرمای په حقیقت کې د جهنم د اور شدت او د جهنم سزاګانې د هغې نه ډېرې سختې دي چې څومره تاسو د هغې سختی بیان کړي. د بخاری شریف حدیث دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ادنا جهنمی هغه کس چې هغه ته به جهنم کې د ټولو نه کمه سزا ورکولی شي، د ټولو نه وړه سزا به ورکولی شي. غټې سزاګانې خو پرېږده، وړه سزا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه وړه سزا دا ده چې دې جهنمی ته به د اور پیزار ورواغوستلی شي. د هغه اور پیزار د هغې به دومره ګرمایي شي چې د هغه د وجې نه به د هغې د ګرمایش د وجې نه به د ده په سر کې دماغ داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې سړی په اور باندې کټوۍ کېږي او هغه خوټ کېږي. د هغې به دومره شدت او سختوالی او د هغې د ګرمایش د وجې نه به وایي د ده د سترګو نه داسې د اور لمبې وځي او د هغې د ګرمایش د وجې نه به د ده غاښونه په خوله کې لکه د سکروټو په شان سره ښکاري او د هغه ګرمایش د وجې نه چې کوم د ده خپو کې پیزار دی د اور د هغې ګرمایش به دومره وي چې په خېټه کې به کلمې ویلې شي لاندې به راوغورځي او دا بنده به دا ګڼي چې په جهنم کې د ټولو نه زیاته سخته سزا ماته میلاویږي، حالانکې دا به د ټولو نه اسانه سزا وي. دی به وایي چې دا د ټولو نه سخته سزا ده، خو هغه به د ټولو نه کمه سزا یو اسانه سزا به. نو چې اسانه سزا او د ټولو نه وړه سزا او کمه سزا دومره سخته ده، نو په خپله سوچ وکړئ چې د جهنم هغه سخته سزا او لویه سزا چې الله جل شانو د لوی ګناهګارانو دپاره جوړه کړې ده هغه به څومره سخت دی. اصل څیز زمونږ او ستاسو یقین او ایمان دی چې زمونږ او ستاسو یقین او زمونږ او ستاسو ایمان دا په آخرت باندې جوړ شي او په قیامت باندې جوړ شي او په جهنم او په جنت باندې جوړ شي. اصل څیز دا دی. کو چرته د یو سړي په دې سزاګانو باندې ایمانی چې آخرت کې په ګناهونو باندې داسې سزاګانې الله جل شانه ورکوي، په جهنم کې داسې سخت سزاګانې الله جل شانه ورکوي، نو دغه سړی به په دنیا کې چې کله ګناه کوي نو د ګناه کولو نه مخکې به یو سلسله سوچ کوي چې دا حکم کوم نه کوم. په دې خو داسې داسې سزاګانې میلاوي، په دې خو داسې داسې تکلیفونه میلاویږي، په دې خو مخې ته داسې داسې مشکلات را پیښیږي. نو کله چا دا ایمانی او دا یقیني چې الله جل شانو په دې ګناهونو باندې دغه سزاګانې ورکوي، دا به بیا د دې ګناه نه په میلیونو میلیونو باندې لرې تښتي. خو اصل خبره زموږ او ستاسو د ایمان او د یقین کمزوري ده. موږ او تاسو چې په ګناه باندې داسې ډاډه ورځو، زموږ او ستاسو ایمان ضعیف دی، زموږ او ستاسو یقین کمزوری دی په آخرت باندې. دا مونږ د سر نه را په ذهن کې راځي نه چې څوک تپوس کولو والا دې باره کې شته او که نشته. حالانکه الله جل شانو قرآن پاک کې فرمایي من یعمل مثقال ذرة خیرا یرا من یعمل مثقال ذرة شرا یرا. چا چې د ذرې برابر نیکي وکړله د هغې بدل به آخرت کې بیا مومي، او چا چې د ذرې برابر بدي وکړه، ذره برابر ګناه وکړله د هغې سزا به آخرت کې بیا مومي. اب وګورئ هلته هغه سزا. نو اصل څیز زموږ او ستاسو ایمان دی، زموږ او ستاسو یقین دی چې زموږ او ستاسو یقین دا په الله جل شانه باندې جوړ شي. زموږ او ستاسو ایمان او یقین دا په آخرت باندې جوړ شي. زموږ او ستاسو ایمان او یقین دا په جنت باندې جوړ شي. زموږ او ستاسو ایمان او یقین په قیامت باندې جوړ شي. زموږ او ستاسو ایمان او یقین په جهنم باندې جوړ شي.
چې جهنم شتا د قیامت ورځ شتا حساب کتاب شتا موږ سره وداري خبرې حساب کتاب کولی شي او که چېرته ګناهونه مو کړي نو د هغې سزا به بیا جهنم کې راکولی شي او د دې ایمان جوړولو دپاره د دې یقین جوړولو دپاره د ایمان او د یقین په حلقو کې ناسته پکار ده په هغه ځایونو کې ناسته پکار ده چې کوم ځای کې د ایمان تذکره کېږي کوم ځای کې د یقین تذکره کېږي کوم ځای کې د آخرت د ژوند تذکره کېږي کوم ځای کې د قیامت تذکره کېږي کوم ځای کې د جنت تذکره کېږي کوم ځای کې د جهنم تذکره کېږي هغه خلکو سره ناسته پکار ده د هغه خلکو محفلونو ته تلل پکار دي زمونږ او ستاسو خو ټول عمر دنیا کې تېرېږي سهار چې راپاڅېږو ماسخوتن 10 بجې سهار نه واخله تر 10 بجو پورې موږ د بازار کې او 10 بجو پورې سهار نه 10 بجو پورې همدغه د دنیا خبرې دي همدغه د دنیا خبرې دي واخله خرڅ کا څومره ګټه دې وکړه څومره تاوان دې وکړه ټول زمونږ او ستاسو د سهار نه واله تر ماښام او ماسخوتنه پورې تر اوده کېدو پورې همدغه د دنیا د سود او د زیان خبرې دي زمونږ او ستاسو یقین په دنیا باندې جوړ دی چې دنیا یې بس موږ ورڅ دي او چې دنیا نه مال دولت نه هیڅ هم نشته د دې لپاره موږ او تاسو له پکار دي چې موږ هغه ځایونو ته لاړ شو هغه مرکزونو ته لاړ شو چې هلته د ایمان او د یقین خبره کېږي هلته د آخرت خبره کېږي هلته د جهنم او د جنت تذکره کېږي هلته د قیامت تذکره کېږي هلته د سزاګانو تذکره کېږي هلته د جنت د نعمتونو تذکره کېږي نو زموږ او ستاسو ایمان او یقین به برابري او چې کله زموږ او ستاسو ایمان او زموږ او ستاسو یقین په آخرت باندې جوړ شو صحیح طریقې سره قسم دی کبیره ګناه خو پرېږده د صغیره ګناه نه هم سړی په میلیونو میلیونو باندې لرې تښتي او لوی نیکۍ خو پرېږده وړې وړې نیکۍ هم سړی ډېر په رغبت سره کوي ډېر په مینه او محبت سره به یې کوي الله پاک ته موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سنت